نن بیا یو وارې د نادرا له اړخه چې کوم فهرست جاري کړی شوی دی دغه فهرست تر مخه دا فهرست څومره دی په دې کې څومره خلک چې کوم دي نو هغه د غیر قانوني شناختي کارت په طور باندې هغه نامزد کړی شوي دي. دغه تقریبا دغه کسان دي 1152 او دا به تاسو ته دا تفصیل هم یم چې دغه کسان چې کوم دي دا چې غیر قانوني شناختي کارتونه جوړ کړي دي دا کم ځای کې دي. زیات خلک پکې پیښور دي خو په دې کې زنانه چې کوم دی د هغې تعداد ډېر زیات دی. په دې کې 400 مردان، صوابی، سوات، پیښور چې کوم دی خو سر فهرست دی، ضلع مومند، شب قدر، مختلف علاقې دي، کرک، ډیر اسماعیل خان، کوهاټ، ورسره همګو چې کوم علاقې دي په دغه کې هم خلک چې کوم دي هغه خلک چې هغې جعلي شناختي کارتونه جوړ کړي. ضلع خیبر، باړه، مختلف علاقې په دغه کې شامل دي. د نادرا له اړخه چې کوم د آرډیننس دفعه 18 ته لاندې یعنی رولز لاندې کال 2002 او رول نمبر 22 ذیل شک شپږ تر مخه چې کوم نوټس جاري کړی شوی دی، خبرداری ورکړی شوی دی، دغه افغان مهاجرین چې هغوی تر اوسه پورې نادرا سره خپل دستاویزات نه دي جمع کړي هغه افغانانو ته یې 15 ورځې وخت ورکړي چې په 15 ورځو کې دننه چې نادرا کوم ځای کې هم نږدې دفتر هلته خپل قانوني دستاویزات جمع کړي، بورډ ته پیش شي چې دغه شان د خپل صفای موقع هغوی ته ورکړي شي. دغه قانون دی د قانون تر مخه که په هغه انټرویو کې یا په هغه پیشۍ په وخت باندې د هغوی قانوني دستاویزات چې کوم دی هغه نیمګړي نو بیا به د هغوی خلاف قانوني کاروی کیږي. په دې کې ضرور خبره دا وکړم چې دې نه وړاندې هم یو ځل له 2000 کسانو یو فهرست جاري کړی شي او د 1000 کسانو د 1500 کسانو خو په هغه کې تر اوسه پورې د نادرا له اړخه هېڅ قسمه دا وضاحت رانغی ځکه چې ذرایعو تر مخه دا معلومه شوې ده چې په هغې کې ډېر خلک داسې چې هغه کلیر شول په د پیسو په ذریعه باندې پیسې ډېرې زیاتې او په دې فهرست چې را تاسو ته موږ په سکرین ښیو هم دې فهرست جاري کېدو نه پس هم د نادرا چې کوم ځینې اهل کار دي نو هغوی نیغ په نیغه رابطې شروع کړي دي او په دې کې ځینې کارویان دې نه وړاندې شوي وي. په هغې کې چې کوم FIA کاروی کړې وه 400 کې شوي وه، نور ځایونو کې شوي وه، پیښور کې شوې ده. په هغې کوم دغه خلک چې کوم ایجنټان دي د نادرا خپل چې کومه عمله د هغه نیولی شوي او ګرفتار کړی شو نو په کار دا ده چې اوس نه چې کوم د FIA اهل کار دي یا چې کومه نور چې کوم قانون نافظ کوونکي ادارې دي چې هغوی باقاعده توګه باندې چې کوم د نادرا دفترو مخې ته چې کوم ایجنټان ګرځي د هغوی نګراني وکړي، هغوی باندې شپه ورځ چې کوم دی د هغوی نګراني وکړي ځکه چې همدغه خلک یې راولي او لږو پیسو په بدل باندې د کارډونو د هغوی د قانوني دستاویزاتو صفایي هم کیږي او غیر قانوني کارډونه چې کوم دی دا هم وله لیږل کیږي. بیا په دې کې د پاسپورټ دفتر چې کوم خبره به زه هم کوم په هغې کې چې کوم قانون دا وخت سخت کړی شوی هغه دا دی چې کوم خلک او هغوی غیر قانوني شناختي کارتونه جوړ کړي په هغې کې به لږ غونته کې وضاحت دا وکړم چې په دې ډېر کم خلک پوهېږي. اکثر خلک دا وي چې هغوی فارم بي چې کوم دی هغه نه وي جوړ کړي او د فارم بي ډایرک چې کوم د 40 کالو یا 50 کالو عمر کې چې کوم خلک وي یا زنانه وي یا نارینه وي هغوی کال مخکې یا 15 میاشتې مخکې یا 6 میاشتې مخکې چې کوم شناختي کارتونه هغه حاصل کړي نو په دې کې ډېر لوی کار کیږي او اکثر چې کوم FIA اهل کار دي نو په دغې باندې ځینې کاروایانې هم پیښور کې کړي د پیښور ډبګرۍ کې هم کاروی شي او چې کوم نجي هوټل وي په هغې کې تقریبا 15 یا 14 کسان چې کوم دی هغوی میشته و د دیر باجوړ مختلفو علاقو خلکو خو هغه افغانانو دغه ځای په پتو باندې په اډرسو باندې چې کوم دی هغوی شناختي کارتونه جوړ کړي هغوی د بهر تلو لپاره دلته کوششونه کول شناختي کارتونه خو یې اخیستي خو پاسپورټ لپاره چې کوم دی هغوی اپلای کوله. په دې کې د پاسپورټ محکمه چې کوم دی نو هغه کوشش دا کوي چې کوم خلک هغوی شناختي کارتونه جوړ کړي دي په زیات عمر کې د هغوی وروستو چې کوم ریکارډ دی هغه څه شو نو په دې کې انکوایري چې کوم دی تر ډېره حده پورې هغه کامیابي شوي هم دي خو بیا هم چې کوم ځینې دفتر داسې چې په هغې کې دغه نه کېږي خو د حیات آباد چې کوم پاسپورټ آفیس دی نو په دغه کې هغوی لږ غونته کار شروع کړی دی هغه کار چې کوم دی د هغې ډېر ښې نتیجې مخې ته راغلي هم دي. دې سره چې کوم افغان کډوال دي نو هغوی زه به دې کې دا خبر هم لږ وضاحت وکړم چې زیاتره خلک چې کوم دي هغوی یو بل پسې جوړ کړي لکه مطلب مې دا دی چې چا ځان له پلار جوړ کړي چا ځان له رور چې کوم دی پاکستانیان جوړ کړي نو په دې وجې باندې هغوی خاندان کې ځان شامل کړي. بیا نوي معلومات دا دي چې زیاتره خلک چې کوم کاروباري خلک دي سرمایهدار خلک دي په افغانانو کې نو هغوی 1 لک او 2 لک روپۍ د دغه شناختي کارت په بدل باندې هغه خاندان ته ورکوي چې هغوی په خپل خاندان کې شامل کړي وي. دغه انکشاف هم شوی دی. په کار دا چې دا خلکو هم نگراني وکړي شي، دا خلکو معلومات وکړي شي، دا خلکو خلاف تحقیقات وکړي شي، کوم خلکو چې افغانانو ته کارډونه ورکړي دي په خپل خاندان کې شامل کړي دي او بیا هغوی تر میاشتې پیسې هغه اخلي په غیر قانوني توګه باندې.